بلکې زیات به وشي اوس سوشل میډیا دور کوم د خیر دا وي چې دا نه په چیک پوسټ باندې ولاړ یو دلته د خفیه ادارو لخوا دوی ته حکم شوی دی چې نه به راپرېږدئ اصل کې موږ د امن خبره کوو ځکه موږ هغه وایي سپینې سپینې مه وایه نو ابونیر یو کس لیکلی دی نو ابونیر ته ځکه دوی دغه کار وکړه مسله دا وي چې پښتانه سره بیل بیل دي هره ضلع خلک د پښتنو په خپلو ضلع کې دننه بند دي او دوی چې تر څو پورې یو بل ته تګ راتګ نه وکړي دوی یو کام نشي جوړېدلی یو خلق نشي جوړېدلی او تر څو پورې چې دوی اتفاق نه وي جوړ کړی تر هغې پورې به د دوی بچي مري د دوی خلک به مري دهشتګردي نه هېڅ داسې مرض به نه وي چې دوی بیا مخه ونیوي د ټولو مرضونو د ترهګرۍ نه واخله تر بېروزګارۍ پورې دغو ټولو مرضونو یو علاج دی اتفاق اتحاد او اتفاق اتحاد ته مو نه پرېږدي نور خو هېڅ داسې مسله نشته دی که نه خو دوی وایي چې دا که راغله دا خو به د دغو سره دلته هم هغه اتفاق سره یو تړون وشي خو بیا هم د بونیر خلک چې کوم ځوانان دي مشران دي هغه بیا هم یو تړون لري هغه زړه خو ته نشي منې کولی یعنې ته خو په جګوت مه منې کوي د هغه د زړه نه به څنګه دا اتفاق منې کوي نو دغه مسله ده دغه کیسه ده باقي د بونیر ولس چې د شاباشۍ قبیل دی د ترهګرۍ خلاف دوی ډېر لویه مبارزه وکړله او بیا هم دوی لا محفوظ نه شول بیا هم د دوی غرونه له دوی په لاسونو کې نه دي که نه بیا هم له دوی ته داسې ګواښونه راځي چې که چېرته دلته بیا هم لوبه جوړېږي خو موږ دا شیان نه شو منلی تېر ځل دغې بونیر ته هغه د ډي سي نام رانه هېر شو د هغې په ګاډي کې یعنې دا خلک راغلل بونیر ته ټول غیه ګواه دی خلک یې ګواه دي او نن یو ډي سي وایي چې یعنې ته مانه ده موږ هم نه دي لیدلي چې په چیک پوسټ باندې ته دهشتګرد ترهګرد رامنې کړی دی بغیر زموږ په شان د خلکو نه چې داسې وي هم چې اصل کې مسله د دوی د هغه خو نه د هغه خو دوی خپله کیسه وي مسله خو دلته د امن غږ وي هر چا چې د امن غږ وکړه نو هغه بیا دلته مجرم شو هر چا چې د پښتنو د اتفاق غږ وکړه هغه مجرم شو دا چې کوم نام دی غدار دی یا جنګ ته یا هغه دی یا روپۍ اخلي یا داسې کوي دا لقبونه د شخصیت سره نه دي تړلي لکه منظور سره دا سبا ته دا کار شروع کړه په تا باندې ډایرکټ لګي دا د یو نظریې د اتفاق اتحاد د یو سوچ سره تړل شوي چې هر څوک یې کوي هم هغه مخالفت به کېږي زموږ د دغې خاورې اتلان بونیر نه واخله تر چمنه تر هره علاقه خپل اتل لري زموږ په نصابونو کې د یو اتل نام نشته دی زموږ په نصابونو کې زموږ د ژبې څه کیسه نشته دی نن زما او ستا ورورولي په خپله ژبه سره قایمه ده که دا ژبه مو نه وایي زما او ستا ورورولي په څه شی وایي او د دغې ژبې څه قدر دی نن خو زه چې زما پښتون چې نوکري څه کوي تنخوا اخلي که نه دغه تنخوا په دې بیه هم اخلي چې دی د خپل وطن خدمت بیا نشي کولی دی د خپل د قومي اتل تصویر په دفتر کې نشي لګولی دی به د باچا خان د صمد خان د تصویر بیا نه ولګوي دی یو پښتو ژبه لیکل به هلته نه څوک مني ورسره نو دا موږ ژبه عوض نه غواړو ژبه زموږ تعلق دی د یو بل سره د وینې د یوې وینې تعلق مو دی او بیا د دغې په وجه باندې زموږ اتفاق ممکن وي زموږ چې اتفاق وي هم موږ به دلته هر قسم مسله که بېروزګاري ده که غربت ده یا هم دهشتګردي ده د دغې ته په اتفاق باندې څه شکست ورکولی شي هر کله هم دا نشي کېدلی چې موږ به بې اتفاقه وو موږ به د دغه دومره لویو د دنیا قوتونه او د هغې پیداوار د هغې مخنیوی به موږ داسې به بې اتفاقي وکړو که نه نو هغه نشي کېدلی دنیا د لویو قوتونو زموږ په خاوره باندې چې کوم جنګ دی په دې کې ګټې دي د دنیا لوی قوتونه یو بل سره بیلنس کوي په دې خاوره باندې په افغانستان چې جنګ جوړ شي مورچه یې دغه ځای وي فعال کېدل دلته کېږي که نه بیا هغې دپاره کار وشي دا بونیر چې ترهګري څه راځي دا هم نه ده بس हर कल बोनीर तक किसा राशि डायरेक्ट कोई इस्लामाबाद से 100-150 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुके हैं। एक पहाड़ का फासला है और पदे नाम बने काम वो ये घट फंडूना घटी किसी घट शय राशि लगाता पता नहीं भी तल तक कौन किस्म अमलियात की ये मुखालफत न करे अमलियात है प्रश्न और रिजल्ट वैसे से भी एक रिजल्ट न बदलता दो खल कुछ कुमरुना दिया दो इलाज वर्षी दो खल को तबयूद सुकून बंद मिलावशी دلته بعد یه هر قسم تشدید بند شي څه خطر خو بیانوي کیسه دغه ده او بله خبره دا ده هم چې د دغې خاورې چې کوم مدنیات لوټل کېږي
یا د دوی متعلق ټیکنیکل ایجوکیشن د دوی بچیانو ته نه ورکړی کېږي. دا وجوهات دي چې زموږ ټول ځوانان څوک په دوبۍ، څوک په سعودیا، څوک د پردي وطن مزدوري، د پردو خلکو غلامي وي. هلته چې ته اوسېږې ډېر ټیټ ژوند به تېروې. زموږ پوره د دنیا 30 ملکونه داسې دي چې 1 کروړ نه یې آبادي کمه ده او د پښتنو 1.5 کروړ خلک مسافر دي. صرف یو کراچۍ څومره دنه ډکه ده، یو ته لاهور ته لاړ، ته فیصل آباد ته. ته ګوره په دې خاوره کښې د کچې آباد یا د چا شته؟ صرف د چنګړیانو وي که نه، هغه هم ډېر خواران وي. د پنډۍ او اسلام آباد ته لاړ د پښتنو کچې آباد یې جوړې شوي دي. په دې حالت کې هم موږ غږ مشغول دي. په دې حالت کې هم موږ ته کیسه نه ده اخلاوړ، موږ ته اجازت نشته دی چې د خپل وطن کیسه کوې. که تر اوسه پورې څوک ثابتولی چې زموږ نه څوک شریف خلک شته دی؟ نه شي ثابتولی. 1.5 کال موږ جلسې جلوسونه کړي دي، ثبوت خو دې راوړي چې موږ په چا باندې کاڼی کړی وي، موږ چېرته روډ بند کړی وي، موږ چېرته بل څه کړی وي. دا نن دی دلته ناست یم، احتجاج د روډ نه دومره سایډ ته ناست، که دلته لږ کښې دې خوا سایډ ته نور ځای به زه به هغې ته هم ورته کیسه دغه دا هم چې موږ نه غواړو دلته ډسټربنس نه غواړو، خو چې کوم ډسټربنس جوړېږي هغې ختمول غواړو. بل زموږ د راتلونکي نسل د ځوانانو فیوچر تباه کېږي، مکمل یې ختم وي. دوی ټول به مسافر وي د پردو وطنونو، دلته روزګار نشته، دلته کاروبار نشته. دا تیږې دي اوس مې لیدلې. زما زړه اوس ما ته علم نشته دی، خو زما په زړه کې نن دغه یعنې پوره په وثوق سره وایم چې نوره پښتونخوا د 3-4 ټیکهداران به وي په دې علاقه کې، هغه به هم فرنټ مین وي، په شا به د بل چکر باندې هغه به کوي. د دغې بونیر خلکو په دغې جونګړه کې به اوسېږي، دوی به څوک دوبۍ ته څوک سعودیا ته. فیوچر څه شی دی د دغې خلکو؟ دهشتګردي موږ ته نشته پته چې د بونیر ماشومان رالویږي، هغه به بله ورځ په کوم حالات کې وي. د دهشتګردۍ مسله ده چې زموږ فیوچر چې کوم دی روشن نه دی، هغې هېڅ په رڼا کښې نه، په تیارو کې دی. هم که دا کام د خلک یو ځای نه سره کښېني، یو تعین نه وکړي چې زما د راتلونکي نسل ژوند به دغه وي، بیا به څه شی وي؟ او دا کام یو کول ته څوک ورکوي؟ هر طاغوتي قوت د دغې خاورې یعنې د یو کېدلو، د قام د وطن د سره نږدې کېدلو. نن دې حد ته کیسه راغلې ده چې بونیر ځوانان د وزیرستان غرونه خپل وطن نه شماري، ذهنونه یې دومره هغه لري. او د بونیر دا ښایست دی، دا د چمن ځوانان یې نه پېژني چې سر ته دي زما پښتانه غرونه. سره ورک یو بیخي. موږ هر خلک په خپله ضلع کې دننه بند شوي یو. موږ د یو ضلع خلک د بل ضلع نه یو خبر شوي. دا لوی کام، دا اتل، دا تاریخ، دا پوهه، دا 15,000 کالونه ژبه، دا شی دا اوبه وړي، دا اوبه وړي. او د ده بچیانو چې کوم اتفاق دی هغه ماتېږي. تر څو چې نه وي اتفاق، تر هغې پورې مشکله ده. نو زموږ یو مقصد دی، یو پیغام دی، موږ خپل کام شي اتفاق د څه دښمنۍ دپاره خدای دې موږ ته وسنه چې کام په بدۍ اړوو په دښمنۍ، هم څه د ښو چارو دپاره، د مستقبل دپاره. که څوک دا راته ثابتولی شي چې موجوده نظام موږ ته یو ښه مستقبل راکړی دی، هم زه به ووایم ما ته کښېنوي، زه د بل وطن سړی نه یم، د دغې خاورې یم. خو که څوک دا ثابتولی شي نه تر آګري نه واخله تر ټولو مسایلو پره په دې کې د دغې موجوده نظام یو لاس دی، بیا به موږ څه وایو؟ هله خو یې په کار دی. نه یې ته حل کوې، نه ما ور پرېږدې. مسله څه شی دی؟ تا ته خو به پکې ګټه وي.